د وزیر اعظم زوی دی یوه ورځ په دا کیمپ کې تېره کړي که نه ولی شي د صدر زوی دی یوه ورځ په دا کیمپ کې تېره کړي که نه د هغه ښځه او بچي راروشي دلته په دا کیمپ کې یوه ورځ تېره کړي که نه دا څونه فیصلې نه دي دا سخت ژوند دی خو همیشه دغو داسې کړي دي چې په موږ باندې بند کمرو فیصلې مسلط کړي دي موږ له همیشه د ځناورو نظر کړی دی موږ له همیشه د کیړو مکوړو نظر کړی دی موږ له همیشه د خپلې قبایلي اصلانه یوه تجربه کار جوړه کړې ده چې یو ورځي یوه تجربه پکې کوي بل ورځي بله تجربه پکې کوي خو نن مې تازه په چار باندې ویایم چې مو قبایلي اصلا د مو خیبر پښتونخوا دا تجربهګاه نه ده دلته به د دا نه بعد د بند کمرو فیصلې نه مسلط کېږي د مو قبایلو تغزل به د هرې هغې فیصلې مخالف ودرېږو چې په هغه کې چې کوم دي د مو د بچي تاوان چې مو یې د خیورې تاوان وي مو د ځوانانو تاوان وي دا چې کمې پیسې دغو په زور باندې په موږ باندې دا پریشاني مسلط کړې او تاسو یې په زور باندې د کورونو نه روباستل او په دا باندې تقریبا 100 اربه روپۍ لګي که دا 100 اربه روپۍ دلته مو په سکول لګولې وای دلته مو په روډ لګولې وای په اسپتال مې لګولې وای یونیورسټي هم جوړه کړې وای کیډټ کالج هم جوړ کړی وای مو دغو بچو به پکې سبا کم ویلی صحت به هم ښه وای خو موږ به ترقي هم کوئ خو دا کم مایند سیټ چې په پاکستان باندې قابض دی هغه همیشه دا کوشش کړی دی چې د مو قبایل چې کوم دي دا هم داسې وروسته پاتې شي دغو همیشه دنیوله د مونږ هغه مخ خلی دی چې دا زنګلي دي دا دهشتګرد دي دا جاهله دي خو چې عمران خان فیصله وکړه او زه روغلم زه وزیر اعلی شوم زه د خپلو قبایلو زه د خپلو پښتنو اصلي مخ دنیوله ښایم چې مونږ محب الوطن پاکستانیان یو مونږ یې دغې خاورې سره مینه ده مونږ جاهله نه یو مونږ یې جاهله پاتې کړي یو مونږ له یې نه یونیورسټي روکړې ده نه یې کالج روکړی دی نه یې سکول روکړی دی نه یې صحت روکړی دی نه یې روډ روکړی دی دا دغ ریاست باندې قابض چې کوم خلک دي دغو څله ځکه چې کله د بهر نه یو ملک ځي هله د مونږ قبایل شته هله د مونږ قبایل بیرځي د مونږ قبایل به جنګېږي د دې نه همیشه چې کوم دي د مو بچې نه او بچي له بندوق دو ځله به چې کوم دي د کاف نه قلم یلي انشاءالله دو ځله به قلم راخلو د ډنډې په زور د ټوپک په زور باندې کېدای شي دا په موږ باندې ظلم کوي خو د موږ سره دغه ژبه شته دغې ژبې نه به ورته توپه جوړوو انشاءالله دغو دغه اصلي مخ به ټولې ته ټوله ښایو مونږ د خپل چې کوم اصلي مخ دی چې مونږ مظلومه یو مونږ مظلومه یو مونږ سره همیشه ظلم شوی دی دا به مونږ انشاءالله تعالی دنیو لګي ها پاکستان باندې چې کله هم سخت وخت راغله الله ماکه چې تېر شي پردی ملک الله ماکه چې په مونږ باندې راشي د ټولو نه اول به ورته قبایل ودرېږي خو چې کومه پرې په مو باندې پردی چې په مو باندې پردی ملک نه وي راغلی نو ته چې کوم دي دلته په مو باندې د بند کمرو جنګونه ما مسلط کوه په دغه کې دې نه یو وروره دا د خپل کور دی چې د بل طرف نه یوسئ نور قبایل چې کوم دي د دغه مزید حصه نشي جوړولی د مو غیرتمندو قبایلو زه انشاءالله تعالی د تاسو سره ولاړ یم حکومت خیبر پښتونخوا د تاسو سره ولاړ دی دلته چې کوم ډیمانډونه پیښ شول حالانکه دا ډېر کم د تاسو چې کومه قرباني ورکوو د ریاست دپاره د ملک دپاره د قوم دپاره دغو پیسه بلکل هم نعمت بدل نه خو دا دی چې دغې ټولې صوبې پیسه وایي دغه ټول ملک پیسه دی تاسو نه 4 کروڑ چې کوم خبر لا اناونسمنت شوی دی کوم اعلان شوی دی هغه به انشاءالله تعالی ټولو قبایلو نه ملويږي
الله دا ما کوي چې په نورو قبایلي اضلاع کې خلک بې کوره شي ځکه چې دا ډېر سخت کور دی خو انشاءالله تعالی په پیسو باندې دې نه پوتې کېږي چې دې ټولې صوبې پیسه په تاسو باندې لګي انشاءالله تعالی در باندې لګوم به مایوسۍ له به هم نه پرېږدم انشاءالله تعالی بل دلته موږ سره چیف سیکرټري صاحب هم شته ډسټرکټ انتظامیه هم ده زه دغه له دلته یو ځل بیا ویم دلته میټینګونو کې مې ورته ویلي دي خو دلته یو دی تاسو مخامخ یم چې دغه خلک زموږ د زړه نږدې خلک چې دا خفه شي زموږ زړه به خفه کېږي او چې زموږ زړه خفه شي پښتنه به بیا زه انشاءالله تعالی د تاسو بس دا خلک چې سره خفه نه شي چې دغه له څومره سهولیات دي په کور دی چې دلته ورته میلاو شي بله خبره زموږ قبایل همیشه قرباني ورکړې ده غیرتمند خلک دي بهادره دي نرون دي زه د کوم چې څومره دلته خلک دي هغو له دا ریکویسټ کوم چې دا کوم زموږ خویندې میندې دا ځوانان مشران دلته کیمپونو کې دي نو که فرض کړه د تاسو سره په حجرو کې کورونو کې زوی وي نو دغه چې کوم دي ویرې بوزو او انشاءالله تعالی حکومت خیبر پختونخوا به هغه پیکج تاسو له درکوي انشاءالله تعالی